زما نامه عثمان دی، قام شیخان گانډې اوسېدونکی یم زه. او دا کوم ځای کې مو ویاړ یو د دې کې زموږ چیناره یم او بس دې تقریبا ډېر لرې حد کې زموږ کلی دی. او موږ ته بیا دې کې د اوبې تکلیف دی. تاسو د هغه خرونه وکتو، دا ماشومان مو وکتو چې دغه اوبه مو دي ځنه په ماشومانو باندې او خرونو باندې کېږومې. او څه خلک دي کې داسې شته چې هغو سره د خرو واس نشته او هغه په خپلو ماشومانو یا په خپل دغه باندې کېږي. او مشران کوم دي، کوم ځوانان دي، هغه مزدورۍ پسې لاړ شي، نو بیا چا ته هغه نه وي یا په ماشومانو کېږي یا چا خر وي هغه خره باندې کېږي. نو اوس په کار دی چې حکومت مو ته د دې کې د اوبې والا څه انتظام جوړ کړي. او په کار دی چې دغه چې نښه تاسو دې دغه کې کسو چې دغه کېږي نو لږه خراب باندې په کار دی چې دې کې کار وشي، د اوبو لږه زیاته شي. او موږ ته په کار دی چې د شمسي والا یو پلانټ وشي چې لکه موږ ته ډېر زیات دی، انتهایي زیات تکلیف دی، لکه په موجوده ټیم کې ډېر زیات تکلیف دی. نه علاوه بله خبره دا دی چې موږ سره بجلي کومه رایه بجلي په موجوده ټیم کې موږ ته خرابه که ټرانسفارمر 2 ځلې مو جوړ کړ، هغه په وجود بیا خراب شو. په کار دی چې موږ ته د ټرانسفارمر والا انتظام وشي. او موږ د حکومت هر یو اهلکار نه دا مطالبه کوم چې موږ والا دا مسله د زر تر زره حل وشي. موږ ته ډېر زیات تکلیف دی، خاص کر دا چینه کمه شوې ده اوچوبې د وجې. او بجلي چې کومه 2 ځلې مو هغه جوړ کړ ټرانسفارمر بیا درېیم ځله واس نشته. او بل روډ خراب دی، بقایانو بچو مزلونه هر کو خو لیکن سیده نشوی. خو موږ دا عرض اپیل کوو چې حکومت موږ سره د دې محتوا وکړي او موږ سره امداد وکړي او دا خبره واخلي. او موږ ډېر زیات سخت خراب کړي. خو پاسه کلي ته دا ماشومانو باندې دا وخېږو او چا خر واسي چا نه وي. خو دا موږ ډېره تاسو خپله منو چې څومره میري او خبره را دایره وجونه را راکړو خپل ځان کلیر کړي او موږ بیا هم هغسې یوازې کشو. موږ ډېر سخت پېشني کوو. موږ د تاسو ډېر د هغه مننه کوو چې د کوم سکیمونه موږ ته سخت تکلیف دی دا موږ ته زر وشي.